نبی زندگی د هر نبی سیرت د میلاد نه شروع کیږي او د زمون نبی د سیرت د میلاد نه د میثاق نه شروع کیږي. څنګه شروع کیږي؟ میثاق نه. الله تعالی انسانان هم نو پیدا کړی، آدم علیہ السلام نه دی پیدا، هیڅوک نه دی پیدا، او الله تعالی ټول پیغمبران راځي کړ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. هغه زمانہ کې الله تعالی پیغمبران مخې ته ودرول او ورته وفرمایل چې اے پیغمبرانو تاسو له نبوت هم درکړې، تاسو له کتابونه هم درکړي دي، خو یو اقرار او یو وعده را سره وکړئ چې زما یو پیغمبر به راځي، تاسو به هغه پیغمبر باندې ایمان هم راوړئ او هغه پیغمبر مدد او نصرت هم کوئ. قال اقررنا، تاسو اقرار کوئ کنه؟ قالوا اقررنا، چې مونږ ټول منو، مونږ ټول منو. دوه وعدې وې، یو څه وعده وه مونږ به ایمان راوړو. ایمان په هر چا باندې ځان ځان له فرض دی. نو اوس ایمان راوړل فرض وګڼو په پیغمبرانو، نو ایمان یې په کوم ځای کې راوړو؟ د معراج په شپه کې. ټول وایي سبحان الله. په معراج په شپه کې ټول پیغمبران زما پیغمبر شاته ودرېدل، امام یې ومنلو که ونه منلو، نو ایمان نور څه کوي؟ اوس مدد ایمان په ټولو لازم دی، خو مدد په ټولو نه وي، مدد په قدر ضرورت وي. مدد څه وي؟ چې دوه کسان کافي وي، نو درېیم نه ضرورت نشته دی. نو الله تعالی د مدد وعده رښتیا کوله، نو عیسی علیه السلام یې اسمان ته وخېژولو، اخره کې به راکوزېږي او د مدد هغه وعده به رښتیا کړي. سبحان الله، دواړه وعدې الله رښتیا کړي. مدد دپاره نور ضرورت نه و، صرف دجال او د هغې مقابله د امت نه شوه کولی، نو الله تعالی مدد دپاره څوک راولېږلو؟ عیسی علیه السلام.